اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نه مخکې خو زه اول د خپل مټې بار د وکلاو ډېر زیات شکرګزار یم، ځکه چې زما دا دریم ټینیور دی مسلسل، او د هغوی په موږ باندې داسې یو اعتماد دی چې یاره موږ د هغوی هغه اعتماد پوره سرته ورسوو. نو سره په هغې کې چې کم زموږ سره راغلي ملګري وو، د خوازخیل بار صدر صاحب، د بحرین بار صدر صاحب، داسې زموږ سابقه وایس چیرمن خیبر پختونخوا بار کونسل سعید خان و سره حق نواز ایگزیکټیو کمیټې سابقه چیرمن، د هغوی هم شکریه ادا کوو. هغوی دلته رالو او زموږ سره زموږ په دې پروګرام کې شرکت وکړو. زموږ دلته د ټول نه اولنۍ غټه مسله چې ده هغه د اپر سوات ده، چې کله اپر سوات ایشو موږ د وخت نه چې کله حالات ښه شو او دلته کې موږ واپس د خپل سټیشن ته راغلو په 2010 کې، د هغه وخت نه دا موږ یو میشن ګڼلی دی او په هغه وخت کې زه نایب صدر وم په کابینه کې. نو د هغه وخت نه دا سټرګل موږ شروع کړی دی چې د اپر سوات د وخت ضرورت دی. د مټې تحصیل دومره آبادي ده چې هغه اوس بله ضلع خامخا غواړي، ځکه چې زموږ 13 یونین کونسلې دي او په هر یونین کونسل کې بیا 3 ویلیج کونسلې دي، او د دې ټوټل سټرنث چې دی د بلدیاتي لحاظ سره 46 په دې کې ناظمین راځي او 46 ورسره نایب ناظمین راځي. نو د دې د آبادۍ او د وخت د تقاضا د سهولیاتو دپاره چې دې خلکو ته څه ریلیف ورسي، څه پیده ورسي، نو د اپر سوات اهم ضرورت دی. منګه د موجوده حکومت نه دا پرزور مطالبه ده چې د اپر سوات اعلان د جلد ته زر موږ ته وکړي او عملي جامه دې ورته وکړي. ګوره جي په تېر شوي ګورنمنټ کې چې کله پرویز خټک صاحب دلته وزیر اعلی و، نو په هغه وخت کې زموږ موجوده وزیر اعلی صاحب دی وزیر و او دوی موږ له ټیم واغسته وزیر اعلی نه په لالکو کې، او هلته کې ورسره زموږ ملاقات وشو او باقاعده وزیر اعلی صاحب موږ ته اعلان وکړو چې د اپر سوات ضلع ما اعلان وکړو. بیا جی په یا شرافت علي چې کله پی ټی آی ته وغوښتو، نو هغې جلسه کې هم په هغه وخت وزیر اعلی پرویز خټک صاحب اعلان وکړو چې د اپر سوات د ضلع زه اعلان کوم. بیا جی دلته کې زموږ حلف برداري وه، هغې دپاره چیف ګیسټ چې و نو موجوده وزیر اعلی صاحب محمود خان و، هغه چې راغی نو هغه هم په خپل سپیچ کې دا یو خبره وکړه چې د اپر سوات نوټیفیکیشن زما په جیب کې پروت دی. اوس زموږ دا ډیمانډ دی د دوی نه چې کم نوټیفیکیشن ستاسو په جیب کې پروت دی هغه د دې جیب نه راوباسئ. دا یو موقع ده او دې خلکو ته عملي طور وښایئ، ځکه چې د اپر سوات سره به دلته روزګارونه هم راشي، دلته به نوکریانې هم راشي، دلته به سهولیات هم راشي، دلته به د عوامو وخت هم بچت شي، دلته کې به د عوامو پیسه هم بچ شي. دا یوازې د یوې خبرې نه ده، دا د دې پورې علاقې د ترقۍ خبره ده چې د اپر سوات تقاضا د وخت ضرورت دی او دا پوره کول غواړي. ګوره جي د دې نه مخکې د نورو ضلعو اعلانونه شوي دي، که تاسو یې د هغوی د آبادۍ شرح راواخلئ نو هغه زموږ د اپر سوات چې کومه شرح ده د آبادۍ د هغې 20% ته هم نه رسي. نو چې هغه کېدی شي نو دا ولې نه شي کېدی. بیا د دې سره به زه داسې یوه خبره ایډ کړم چې زموږ جوډیشل کمپلیکس دی په هغې باندې کار روان دی. زما ریکویسټ دا دی موجوده حکومت ته چې په هغې زر ته زره کار شروع شي، زر ته زره. د هغې دپاره هغوی روپۍ ورکړي دي، حکومت روپۍ ورکړي دي، په هغې کې سټیم هم ایښودی شوی دی، په هغې کې به هغه خلک چې دی هغوی راغوښتی دی ډي سي صاحب، هغه خپل قانوني تقاضې به پوره کېږي. دغسې که د علاقې د ترقۍ هره خبره موږ به هغه غواړو. به حیثیت وکیل موږ د وکلا برادرۍ خبره نه کوو، موږ د ټولې علاقې د ترقۍ خبره کوو. په دې اپر سوات په دې میشن کې موږ دلته کې څو پیرې کنونشن منعقد کړل دي چې هغه د اے پی سی په شکل کې، هغه د عامو خلکو په شکل کې، بیا موږ په خوازخیله کې په دې کې میټینګونه کړي دي، د آل پارټیز کانفرنس کړی دی، ورسره بیا موږ په باغډیرۍ کې کړي دي. دا موږ د دې خلکو د دې علاقې د ترقۍ یو سوچ دی چې دا موږ مخ په وړاندې بوځو او دې ته عملي جامه چې ده هغه ورکړی شي. ګورئ جي
تحصیل کمپلیکس منظور شوی دی دا هم موږ غواړو چې په دې زر ته زره کار شروع شي کار یې پې سټارټ اخیستی دی خو په هغه تیزۍ سره کار نشته لکه چې کم په کارو ځکه چې وکلا برادرۍ چې په دې کې کم تعاون وکړو ځکه چې دلته تاسو ته پته ده چې په دې مټه کې تحصیل کې د وکلا برادرۍ د 40 سال نه خپل دفترې وې هغوی خپل دفترې بالکل په یو ورځ کې ورانې کړلې چې یاره زموږ د علاقې د ترقۍ یوه خبره ده په دې کې موږ هیڅ قسمه رکاوټ نه پیدا کوو خپل دفترې فوراً ورانې کړي دي په خپله او دوی ته ځای خالي کړی دی چې یاره په دې باندې د تحصیل کمپلیکس چې کومه خبره روانه ده چې هغه پې سرته ورسي داسې موږ ډیمانډ کوو دلته کې د یونیورسټیانو ډیمانډ کوو دلته کې موږ د غټو هسپتالونو ډیمانډ کوو دلته کې موږ د غټو کالجونو ډیمانډ کوو دلته کې موږ د ګریډ سټیشن ډیمانډ کوو دا موږ د عوامو د مفاد دپاره کوو دا چونکې دا وزیر اعلی د دې حلقې سره تعلق ساتي نو چې په دې وخت کې زما خیال دا خبرې ونه شوې نو بیا به ډېره مشکله چې دا به سرته ورسي بله خبره زه کومه زمونږ چونکې دلته شریعت ریګولیشن دی دې خبرې ته چا فکر هم نشته زمونږ په شریعت ریګولیشن کې یو ټکی دی یو دارالقضا دی ورسره بل دی دارالقضا د دارالقضا مطلب چې دی هغه های کورټ بینچ دی د دارالقضا مطلب چې دی هغه د سپریم کورټ بینچ دی دا د صوبایي حکومت کار دی چې هغه کینی د چیف جسټس سره کینی د چا سره کینی چې څنګه چې ان پی په دور کې دلته کې دارالقضا راله د های کورټ بینچ قایم شو خلکو ته فایده ورسېده وخت بچت شو پیسه بچت شو عوامو ته ریلیف میلاو شو دغسې په کار دا چې اوس دا حکومت د دارالقضا چې هغه د سپریم کورټ بینچ دی چې په هغې باندې یو عملي کار وکړي او د سپریم کورټ یو بینچ هم دلته په سوات کې د های کورټ سره کښېنی دغه هم موږ ډیمانډ لرو بل داسې به زه ووایم چې څومره ترقیاتي کارونه دي دی ته فنډ الوکیټ ورکړي ودرې دي نه روډ ګوره چې دا بحیثیت وکیل به زه دا خبرم دا زما فنډامنټل رایټس دي دا زما بنیادي حقوقو کې دي چې ماله به روډ راکوي ماله به سکول راکوي ماله به کالج راکوي ماله به سهولیات راکوي ماله به هسپتال راکوي دا د یو حکومت په چا باندې څه لحاظ نشته چې زه د عوامو له کار کوم دا پې زه د لحاظ کار کوم نه چې دا د لحاظ خبره نشته دا ماله آئین دا ماله زما بنیادي حقوق کې چې زما څه دي دا زما رایټ دی چې ماله هغه راکړي د سکو اوبه شوې د اوبهخور اوبه شوې هر قسمه خبرې چې راځي دا د هر شهري یو بنیادي حق دی چې حکومت یې ورته پوره کړي او سر ته یې ورسوي په دې کې سیاسي اختلاف په خپل ځای د هرې پارټۍ دی هغه په خپل ځای موجود دی د هغې نه څوک انکار نه کوي خو په ترقۍ کې موږ د چا رکاوټ نه جوړېږو چې موږ د ترقۍ کې رکاوټ جوړ شو ها داسې کار چې هغه د عوامو د مفاداتو خلافي یا یو پارټي ټارګټ کولی چې دې پارټۍ ته موږ نقصان ورسو د هغه کارکون ته نقصان ورسو نو دغه بیا ذاتیاتي او د دې بیا موږ مخنیوی هم کوو او هر ځای کړی دی او دغه بیا کوو نو دغه خبرو له نه ځو حکومت له دا پکار دی چې زموږ د اپر سوات فورا اعلان عملی شکل کې وکړي او په هغې کار هم شروع کړي او کوم چې جوډیشل کمپلیکس کار دی کوم چې تحصیل کمپلیکس کار دی کوم چې زموږ د هسپتالونو ډیمانډ دی کوم چې زموږ د کالجونو ډیمانډ دی دې ته د عملي جامه ورکړی شي او په دې علاقه کې د ټوله ترقي کارونه چې څومره کېدی شي هغه دې وکړي زه یوازې د خپلې حلقې یا د وزیر اعلی صاحب د حلقې خبره نه کوم زما د وزیر اعلی صاحب حلقه خو چونکې یوه ده زمونږ خو زما د بلې پارټۍ سره تعلق دی د هغوی د بلې پارټۍ سره تعلق دی ورحال زه د اپر سوات خبره کوم که هغه د خوازخیلې دپاره دی که هغه د بحرین دپاره دی که هغه د بل څه دپاره دی پکار دا ده چې وزیر اعلی صاحب چونکې د ځای نه منتخب دی چې هغه په دې کې خپله دلچسپي ظاهره کړي پرون هم زموږ په حلف بردارۍ کې یو خبره راغله او داسې وه چې کله وزیر اعلی صاحب په سابقه حکومت کې یو وزیرو یا ایم پی ایم ان ای او ایم پی ای نو په هغه وخت کې مټې بار له ډېره توجه ورکوله چونکې اوس وزیر اعلی دی نو په دې موږ هم پوهیږو چې هغه شارټ ټایم خو موږ نشي راکولی ټولې صوبې کار دی ورسره خو بیا هم پکار دا ده چې مټې بار یو ویزټ وکړي دلته راشي د دې وکلا او د مسایل واوري دا وکلا چې کم مسایل بیانوي
دوی ذاتي مسله نه بیانوي، دوی د علاقې مسله بیانوي. چې د وکلاو سره کېنم زما خیال دی چې د ټولې علاقې هغه مسایل چې دي هغه به دې ته مخې ته وړاندې راشي. ډېره مننه جي.